بسم الله الرحمن الرحیم. زما پاکستانیانو ورونو، زمونږه پاکستان آرمی چیف چې کوم ریټایر شو، سابق آرمی چیف، هغه یو سینیر صحافي له انټرویو ورکړې ده چې بهی عمران خان د پاکستان لپاره خطره وه او مونږ ځکه دا په دې کې انوال شو او دام لرې کړی کړو. کنې دام د میدان د کرسۍ له کوز کو او پی ډي ایم هم جوړ کو او دام راوستو. نو زمونږ اوس دا چیف جسټس د سپریم کورټ ته دا دغه دی چې بهی په قانون باندې حمله کول د دې محافظ خو سپریم کورټ دی. دو کله وایي چې موږ په سیاست کې حصه نه لو، اوس په خپله باندې اقرار کوي چې بهی موږ دا لرې کړی شو. نو زمونږ چیف جسټس سپریم کورټ چې کوم جج دی هغه ته زمونږ دا درخواست دی چې بهی په دې خبره دا صحافي م راوغواړه چې بهی تا دا بیان چا درکړی دی. که ده د ځان نه کړی نو ارټیکل 6 په دې صحافي باندې ولګوئ، او که په حقیقت کې دا ویډیو یو انټرویو شوي یا کم تاریخ چې دو لیکي پایې کې دا خبر راځي، نو بهی زمونږ سابقه چې کوم زمونږ دغه دی چې آرمی چیف دی هغه د خپل خبرې وضاحت وکړي، ځکه چې د دې خلکو د دو په سیاست کې بهی زمونږ د دو په سیاست کې څه کار شته دی نه. د قانون دا خبره ده چې بهی ستا صرف ته زمونږ د ملک محافظ یې، زما د ملک سیاست څه ستا کار نشته. که هغه مولانا صاحب په کرسۍ کښېني، که هغه نواز شریف کښېني، هغه موږ دې قوم منتخب کړی دی، بل چا نه دی منتخب کړی. نه تا راوسې لاسه نیولی چې یاره ته یې راولې هلته کښېنې، او نه عمران خان چېرته په یو یا بدماش دی چې دغه راغلی چې یاره په کرسۍ باندې کښېني، او چې بهی تاسو که یو بدماش راشي بلکل ستاسو حق دی چې هغه لرې کړی شي. خو زموږ په ملک کې جمهوریت دی، جمهوري نظام دی. تاسو وګورئ 75 سال جمهوري نظام را روان دی او ټیک ټاک سیستم دی. اوس تاسو چې دا په خپله باندې اقرار کوي، نو زموږ چیف جسټس ته بیا دا درخواست دی چې بهی په دې خبرې د انکوایري وشي. اول لا صحافي راوغواړئ، که صحافي دا خبر د ځان نه کړي نو بلکل چې ارټیکل 6 په ده ولګوي، الزام دا څنګه لګوي په یو سابقه آرمی چیف باندې الزام دا څنګه لګوي، او که په حقیقت کې دا انټرویو نو بهی بیا د چیف جسټس ووایي چې بهی دا سړی مونږ کوز کلی دی او بېرته یې راولي، بېرته په خپله دغه باندې راولي چې بهی دا غیر قانوني کو شوی دی. او هغه شان عمران خان خو چغې والي چې بهی امریکایي انوال له خط راغلی دی. اوس هغه خبرې ټولې رښتیا شوې، ختم راغلی دی. دغه هر سړی اوس وایي چې مونږ دا کوز کلی دی او زمونږ دا دغه دی. نو بس زمونږ سپریم کورټ ته بیا دا خاص کر یو میسیج دی چې د دې خبرې دی مکمل دغه وشي، دا انکوایري وشي او څه ریزلټ وځي. په قانون باندې حمله کول ارټیکل 6 دی، نو دا په قانون باندې حمله ده. نو ارټیکل 6 اوس تا اختیار چې ارټیکل 6 ته په صحافي لګې که په دې بلې لګې. والسلام.